بل خبر دا ده چې یو لور خور له په جهیز کې چې کوم سامان وغیره وشي اکثر خلک دا د لور خور په حصه کې حسابي لہذا دا د شریعت نه خلاف کار دی د سنت د پیغمبر نه خلاف کار دی روایتو کې دام راغلي دي کچری یو پلار خپل لور د پاره یا یو رور خپل د رور په د خور په واده کې په جهیز کې په کروڑاو ارباو روپے ولګي نو لہذا دا د دې خبرې ثبوت نه دی د دې خبرې دلیل نه دی چې خور او لور دا دی د حسینا محروم کړل شي دا انتهایی یو غلط رسم او رواج راوته دی چې اکثر خلک خپل لور او د خور په باره کې دا تعصب لري او باقاعده وینا کوي چې اره موږ دی خور لا او دی لور لا او جهیز کې دا کړیو لہذا مثال کے طور پر د یو لور خور د پلار په جیداد کې یو 10 لک روپۍ رسی رور را پاسی چې ما خو خور لا یا پلار را پاسی چې ما خو دی لور لا په جهیز کې د 10 لک روپو سامان کړي لہذا در زما سرسه پاتې شو نو ګورئ دا شیطانی وسوسې دي او دا شیطانی کار دی دا د مسلمانۍ او د ایمان کار نه دی بلکې د اسلام او کم د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصولنا ضوابطنا خلاف کار دی که څوک داسې وایي نو دا ویلم ګناه کار دی ځکه لور خور حق دا فرض دی په کتاب الله سره نسی قطعی سره لور له او خور له عیسی الله مقرر کړی دا او ته هغه عیسی کې تبدیلی او تغییر کې د تحریف فی کتاب الله وي دا ګناه کبیره کار دی او که څوک دا حلال غني چې یاره په دې باندې د پلار او د رور غاړه خلاصيږي دا سړی په کفر تم رسی ګوره او د مفتیانو د علماء اکرامو نه د تحقیقات وکړي نو لہذا د جهیز سامانو هغه د حصې سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی حصہ جدا یو حق دی او جهیز چې کوم دی هغه جدا یو حق دی که څوک دا مطالبه نسی نو دا جاهل دی انپړ دی او دا د ګناه کار دی دې سره د لور خور حصہ نه ساقط کیږي ګوره